نو د ټول نه مخکې زه په دې یوه خبره باندې دغه کوم چې زموږ د جندول دا ګلدسته چې د ګلونو کمونه په هغې کې یو ګل بله اضافه شو چې هغه د باډیخیل قوم دی او هغه زه دوی ته چې کومه دی نو مبارکي وایم او د دوی چې څونه تنظیمونه دي او دغه کمیټیانې دي د هغو باندې مو ته زه مبارکي وایم او دوی زموږ ورونه دي او زموږ سره په هر فکر او په هر میدان کې چې کومه دی نو یو شان ته اوږه په اوږه باندې کېږي او موږ د دې هرکلی کوو په دغه میدان کې چې زموږ سره دوی ملګرتیا کوي خو د تنظیمونو په حساب باندې خبره صرف دا نه ده چې زموږ دا نمونه بله پرون یو ځای کې زموږ سره بابای قوم ناست و موږ په دې باندې یو خبره وکړه چې یاره دا نمونه چې کومه د دې شاته ډېر دروند وزن پروت دی نو په کار ده چې د قوم مشري څوک کوي نو چې هغه داسې یو هغه وزن ته وګوري چې هغه وزن دی چوتولی شي که نشي چوتولی که دا وزن چوتولی شي نو په کار ده چې هغه نوم په ځان باندې قبول کړي خو که دا وزن نشي چوتولی بیا په خوښه باندې بل یو تفریح دی چې هغه سړي ته چې هغه په دې کې چې کومه دی نو لکه مخلص دی او دیانتدار دی چې هغه وزن هغه ته پرېږدي او هغه د اشیا مخکې بولي ځکه چې هغه د هغه چوتولي نه وي د وړلي نه وي او بل ته یې پرېږدي نه د رخه پرې کېږي نو دغه ځای کې چې کومه دی نو دا قومونه چې کوي بیا د سسروۍ او د دې شي دغه کېږي ښکار کېږي او هغه کې چې کوم دی ناامیدي پیدا کېږي فرمان دی مم مشا ظالمین څوک چې د یو ظالم سړي سره روان شو لیقویه د دې دپاره چې هغه سړی مضبوط کړي دا ظالم لاسونه مضبوط کړي نو نبی علیه السلام فرمایي خرج من الاسلام دا سړی د اسلام نه ووتو لږ په ځان نظر اچو په ځان باندې کم سړی چې د ظالم ملګرتیا وکړي د هغې په ظلم کې د هغې مټې مضبوطې کړي نو زما د نبي فرمان دی فتوا نه لګوم تاسو وایي علما فتوا لګوي علماو کوم حیثیت دی چې فتوا لګوي دا فتوې لګېدلي دا قرآن او حدیث تاسو ته بیانوي دا علما چې وایي د دې دا حکم دی د دې دا حکم دی ابوبکر یې دا حکم لګولی عمر یې دا لګولی عثمان علي طلحه زبیر سعد سعید عبدالرحمن ابن عوف ابو عبید ابن جراح امیر معاویه رضوان الله اجمعین هغې چې کوم حکم ښودلی دی محدثین مفسرین نقل کړی هغه درته ښایي چې څوک د ظالم سړي ملګرتیا وکړي په ظلم کې د هغې مټې مضبوطې کړي نو دا سړی د اسلام نه خارج شو زه دا وایم چې دا ټول قومونه دلته 33 قومونه دي دا 33 قومونه دي د ظالم ملګرتیا نه کې په دې علاقه کې یو جرم به وشي په دې علاقه کې یو جرم نشي کېدی خو دا ما ورته یې ملګرتیا کوو د نن نه دا عهد وکړو چېرې د ظالم سړي به ملګرتیا نه کوو په غم خادۍ کې د چا سره شریک کېده دا ملګرتیا نه ده دا خو یو انساني همدردي ده خو دا دی چې هغه چېرته ظلم وکړي او د هغې کې ته د هغې ملګرتیا وکړي تا نه تاثیر یو څه بل څه دا غیر شریکار دی دا ګناه ده زه نور هېڅ څه نه وایم خو دا زما درد دل دی زه نور څه نه وایم زه به څه فضایل تاسو ته بیانوم دا مشران به یې هغه به یې کوي خو دا راسره تاسو واده کړی چې زه به حدیث وایم تاسو به پرې عمل کوئ د نن نه بعد به د یو ظالم سره هم نه ودرېږو که هغه مې رور دی که تره مې دی کار څه مې دی نه به یې کوو که نه انشاءالله تعالی وما توفیق د جندول د دې علاقې ټول قومونو عزتمندو مشرانو او د دیر غیرتمندو زه د سوات باټیخیل قوم د طرف نه چې زما سره زما رور هم راغلی دی دلته فضل معبود نوم دی او هلته د سټیټ په دور کې زما تره پامجان کپتان هغه یادېده هغه بچی دی هغه هم دلته راغلی چې ستاسو دې غیرت او دې جذبې ته موږ سلام پیښ عزتمندو باټیخیل قوم په سوات دننه هم د ډېر وخت نه د ډېر وخت نه د یو فلاحي تنظیم چې راغی زه چیرمین یم په هغې کې موږ باټیخیل قوم 2315 خاندانونه هلته جوړ کړي دي چې هغې کې زه د منګوره پولیس سټیشن د ډي آر سي م چیرمین پاتې شویم او اوس د پي ایل سي م چیرمین یم د منګوره پولیس سټیشن منګورې عزتمندو زمونږه خوشقسمتي دا ده چې نن ټول پښتانه هغه راغونډ شو او د خپلو قومونو یو اتحاد اتفاق جوړ شو نو دا کریډټ زه د دیر خلکو له ورکوم چې د دیر خلکو نه دی چې کوم دی آغاز وکړو او دی د صوبې ګوټ ګوټ ته دا خبره ورسوله او نن په ټوله صوبه کې پښتون قوم چې کوم دی په یو پلیټفارم باندې راغونډېږي او زه امید لرم چې کله
په موږ پښتنو کې په موږ قومونو کې اتفاق راغی اتحاد راغی نو دلته به جرایم ختم شي دلته به نشیم ختم شي دلته به آیسوم ختم شي او دلته به یو ظالم یو جابر یو غلط سره بیا په موږ باندې دلته رانشي او په موږ باندې به هغه ظلم ونه کړي ځکه چې زمونږ اتفاق زمونږ غیرت زمونږ جذبه دې ټولو خلکو ته معلومه ده چې پښتن کله یو شي نو د پښتن مقابله په دې ټوله دنیا کې څوک نشي کولی پښتن یو غیرتي قوم دی او انشاءالله تعالی زه دا امید ساتم چې د ډېر خلکو څنګه محنت وکړو د دې راغونډولو لپاره او زه نن به دا خبره وکړم چې د باټیخیل قوم زمونږ مشر شاه نظر خان چې ردی تیر سره ردی علاقې سره تعلق ساتي راغه سره رحماني ګل خان راغه پورا ټیم کم محنت شروع کړی دی او کم په غیرت او په نره باندې ردی قومونو دا پروګرام یې منعقد کړ نو زه هغو ته هم د باټیخیل قوم سوات او چارسدې د طرف نه خیر تحسین پیش کوم جدي ځکه چې ردي دا کم محنت او دا کمې منډې چې دي ووالې دا به د باټیخیل قوم په تاریخ کې ردي نومونه لیکلی کېږي ځکه موږ په دې باندې فخر کوو چې داسې خلک په موږ کې شته چې هغه د خلکو خدمت کولی شي او د خلک راغونډولی شي او د خلکو کې اتفاق اتحاد په دې مجلس کې چې څومره انتهایي معزز مشران ناست دي د تمامو اقوامو هغو د زړه د اخلاصه شکریه م ادا کوم او سلام هم ورته کوم او د باډیخیل قوم چې څومره مشران منتخب شوي دي یا د هغې کشران دي نو هغې ته داد ورکوم چې په دې بهترینه موقع باندې یو ښکلی پروګرام جوړ کړ دا باډیخیل قوم زمونږ په ګاونډ کې اوسېږي او ما ته نن پته ولګېده چې دا باډیخیل قوم دی ځکه چې هلته زمونږ غم زمونږ خادي زمونږ قبر زمونږ جنازه زمونږ ولسي ناسته پاسته زمونږ جرګه دا بالکل شریکه ده د اوسه پورې ما نه ده محسوسه کړې چې یاره ګنې دا بدل قوم دی او موږ ګنې بدل قوم یو نو هلته باډیخیل قوم زمونږ سره دغسې په ورورۍ باندې وخت تېروي او چې دا خلک زمونږ سره هلته په ورورۍ باندې وخت تېروي نو زما یقین دی خلک د بوجۍ نه لږې وریجې راواخلي نو دغه لږې یو لس اته دانې وریجې چې راواخلي نو دا د دې ټولې بوجۍ نشانه ده چې په دې ټوله بوجۍ کې دغه شانتې وریجې دي نو چې دا خلک یې دومره محترم دی نو نور خلک به خامخا محترم وي محترمو دا ما چې کوم آیت تاسو ته ووایه په دې کې الله تعالی فرمایي چې ای انسانانو ما تاسو د یو نارینه او د یو زنانه نه پیدا کړي د آدم علیه السلام او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها او بیا مې تاسو مختلف قومونه او قبیلې ګرځولي د پیژنګلو دپاره په تاسو کې عزتمن سړی هغه دی چې هغه پرهیزګار په کمانداز باندې د باډیخیل قوم چیرمن صاحب کومه غونډه کړې ده لکه دا غونډه څه نوې خبره هم نه ده خو چونکې پښتون خپل ثقافت تېر کړی و او د هغه ثقافت په بنا باندې د پښتون فاصلې هم ډېرې زیاتې شوې وې خو الحمدلله چې نن په کمانداز باندې قومونه د خپلو کشرانو یا د مشرانو لیډینګ کوي دا هغه د پښتون هغه زوړ ثقافت را ژوندی کېږي موږ ټول مسلمانان ورونه یو د یوې کلمې خاوندان الله پاک هم دغه کوي او په حدیث کې هم داسې ده په قرآن کې هم داسې ده چې تاسو ما پیدا کړي ټول ورونه قبیلې مې دې لپاره پیدا کړي دي چې تاسو به وپېژندی شئ او تاسو یو بل وپېژنئ ملګرو زمونږ د تنظیمونو د جوړېدو اغراض او مقاصد به څه نو زمونږ
مخې ته روان یو. مونږ چې کوم تنظیمونه لاندې لوکل تنظیمونه جوړ کړي دي بیا پسې د جندول تنظیم جوړ کړی دی او اوس مونږ ترکلان طرف ته روان یو. په ترکلان کې زموږ پروګرامونه سټارټ دي چې څونه دا لوښی غټېږي نو مخې ته ترکلان او بیا پسې مونږ چې د یوسفزي سره یو ځای کېږو نو هغې نه به سړبني جوړېږي بیا به مخې ته نور مخې ته نو داسې په طریقه باندې مخې ته روان یو. په مزه به د مزل د دې دپاره کوو چې غلط نه شو او داسې په جلتۍ کې داسې نااهله خلک هم تنظیمونو ته راننه نه باسو چې هغه صرف د نوم د پیدا کېدو دپاره د شهرت پیدا کېدو دپاره راشي یا د دې نه غلط مقاصد پورته کړي یا د هغې غلط غرضونه وي. زمونږ غرض دا دی ورونو چې مونږ اولنې په دې ملک کې امن غواړو. دا امن موږ د بل لپاره هم غواړو او دا خپل ځان له خپلو بچو کومه کمینټه چې دا چیرمن شاهد خان حاجي صاحب او صدر رحماني ګل صاحب او چیف آپ سلیم خان صاحب د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی دا اتم حالې ځلې وکړې او دا قوم راواغست او راوچتې کړ. زمونږ دا قوم ماشاءالله ډېر عزتمن خلک دی خو بس دوی غریبانان داسې دي چې لږ دغه دي دا خفه کېږي دي نه لږ داسې ساړه غوندې دي نه راپاڅي نو دې غریبانانو ډېر زیات زور وکړ او دا خلک یې راپاڅوه هغه ننګ یې پکې ولګاوه او راوچتې کړ. دا پروګرام هلته وشو دا هغې نه بیا دوی دلته کې راغلو نو دلته موږ دا هلې ځلې وکړې. ډېرو وروڼو ته داسې دي چې هغه زموږ نه ورک شوي وو موږ د هغو نه ورک شوي وو موږ به یو بل داسې پېژانده خو دا پته موږ ته نه وه چې یاره دا باندې خیال دی او که دا څوک دی نو د دې څخه د الله ډېر زیات ښه وکړي. موږ هغه هر یو کس ته وګورو ډېر موږ نه اوسه پاتې شوي دي داسې کسان هم په کسانو کې وشته چې هغه وایي چې بهي زه خپل عاجزان ترتیب وینم او زما دا قوم او زه دا ټول مسلمانان وروڼه یو د دې ته هر قوم سره راغلی نو هغه زما ورور دی. دا کلمه چې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو موږ وروڼه یو خو دا پهچان په قوم باندې ښه دا دی چې سړی خپل ورور پېژني چې دا زما د هیلې ورور دی. نو انشاءالله چې خدای دې نه راولي هر سړی د الله پاک چاته نه متازي یو لاس د خدای بل ته نه متازي خو که د چا څه خدمت راځي نو زه یوازې د خپلو عزیزانو د خپلو وروڼو نه د ټول قوم خدمت به کوم. بل زه د خپل قوم ډېر زیاته مننه او ډېره شکریه ادا کوم چې زه کمزوره سړی یم زه د دې دغه نه یم د کوم مشره چې دې زما په دغه باندې دا هغه وکړو چې دا زموږ مشر شو خو دې له دې الله عزت ورکړي دې ما له عزت راکړو دې له دې الله عزت ورکړي او ما له دې الله هغه طاقت او توفیق راکړي چې زما نه د دې قوم خدمت واخیستی شي او داسې خدمت چې الله پر رضا کېږي او د الله رسول پر رضا کېږي. نو انشاءالله چې موږ به هر کله اوسه دا کوشش کوو چې نن سبا خو دوه وروڼه چې دي نو هغه هم د یو بل څه وړاندې او که عزیز ولي خو دا پرېږده دا پکې وایي دا زما تربور دی هلکه تربور ستا نه څه خوړلي دي داسې خو الله مبارک کړی د الله یې ورله ورکوي نو ستا نه خوړلي دي چې تربور دی تربور نو ورور دی خبره داسې ده چې وروره په ځان کې یو ننګ یو غیرت پیدا کوي چې لر وروره مو نو خپل ځان له ډوډۍ مه خورئ او هغې له ورکوئ او د هغې حل حلوئ د هغې غم ته ځان رسوئ د هغې ښادۍ ته ځان رسوئ د هغې د مشکلاتو نه ځان خبروئ د بل قوم د هغې مشکلاتو نه ځان خبروئ د ګاونډي نه ځان خبروئ. تاسو د کلاو سوچ ته او د کلاو نظر ته سلام کوم ځکه چې دا ستاسو د ورورولۍ خبره وه دې کې ما ته څه ضرورت و او دې کې د نورو کسانو ته څه ضرورت و زه یې نه چې مختلف قومونو کسان راغلي او په دې کې شرکت کوي او ناست نو دا ستاسو د دې زړه او د دې دماغ او د ورورولۍ مینه او اخلاص ثابتوي. زه په دې هم شکریه ستاسو ادا کوم. باقي دا کومه غونډه چې ده نو دا د دې مقصد دپاره ده چې اول پهچان سره د خپل رور وکړي او د الله تعالی جوړه کړې داسې ده چې که د آدم علیه السلام نه موږ راوالو نو د هغه بچي وو او په هغې کښې بدې جوړې شو او د هغې نه خبره روانه شوه موت ته ته راورسېده دا اوږدې قصې دي که زه ډېر ټیم علم نو څوک به خفه شي
خو دا چې خبره روانه کړي نو د خپل کور نه اول پلار او زوی او بیا وروڼه او بیا داسې تره او ماما او داسې پسې ځي کلي ته شي بیا علاقې ته بیا داسې پسې مونږ وطن ته یعنې اخري کې بیا په دوه تقسیم شي چې مسلمان او کافر خو که هغه انسانیت دی بوځي نه همدغه وروڼه دي ځکه چې د یو انسان نه پیدا دي نو د الله تعالی د دې دپاره دا شی ایښی دی چې یاره پهچاني او د یو بل نه ورکېږي نو زه به ستاسو دې دغه ته سلام ځکه کوم چې تاسو پکار ځکه ده چې که چېرته شته او که نه شته خو په جندول کې ګوره دا خبره ډېره په زور شور روانه ده هر قوم خپل ځیني تنظیمونه جوړوي او ورورولۍ جوړوي او دی چا به دا سوچ دی چې ګنې یاره مونږ د چا سره دښمني وکړو یا د چا سره مقابلې وکړو یا د چا سره څه وکړو صرف د دې غرض دپاره چې یاره زموږ وروڼه ښکاره شي زموږ ورورولي ښکاره شي او موږ یو بل وپېژنو زه د دې باندې تاریخ ته که ځم نو الحمدلله څه نه څه داسې د تاریخ طالب یې چڼې ځان ته وایم د ټول پښتون تاریخ چې شروع کړي په یو شکل دی بیا چې ښکته راکوي شي په بل شکل دی نو زموږ د ما خپل تره و او د ډېر عمر سړی و او ما په خپلو غوږو دا غونه اورېدلي وو چې باډې خیل زموږ نږدې ورور دی په دې خبره پسې ما دا شاهنظر خان هم زما خبر راغلی و بازیر خان هم څه زما ورور ته وینا کړې وه وکیل دی نو هغه ما ورته وویل چې یاره داسې بازیر خان جواب ویلی زما چې هلکه دې خبرو کې لکه خبرې شته دې ته ناسته غواړي دا داسې په سټیج باندې یا داسې په ګڼه ګوڼه کې دا خبرې نه کېږي زه هغه وضاحت نه کوم خو تاسو هم داسې اورېدلي چې یاره مسخیل زموږ نږدې ورور دی موږ هم داسې اورېدلي چې زموږ باډې خیل نږدې ورور دی بیا پسې علي خیل زما تره ماته دا خبره کوله چې بیا زموږ علي خیل ورور دی نو داسې ضروري چې بیا پورته ځي اوږدېږي خو زه ستاسو ټوله شکریه ادا کوم او ستاسو د سوچ ته او ستاسو د فکر ته زه سلام کوم الله تعالی دې وکړي چې دا ورورولي زموږ دغسې قایمه شي او دغسې تمامو قومونو نمایندګانو مشرانو ځوانانو او د باډې خیل قوم وروڼو دوستانو مشرانو ځوانانو او جدید کابینه تاسو ته هرکلی وایم او تاسو خدمت کې سلام پیش کوم په دې شارټ نوټس چې تاسو دلته د جناب ملک صاحب په وینا باندې دلته تشریف راوړی دی شاهنظر خان صاحب دی یو ډېر بیدار ضمیره سړي او د سیده ساده مسلمان سړي زوی دی الله دې وبخښي زما ډېر ښه دوست و جناب ملک بدر خان صاحب الله دې قبر پر نور کړي بعضې خلک یې هغه د پلار او د مشرانو د مرګ نه وروستو د هغې په تاریخ باندې خاورې ودوړئ ځینې خلک یې د هغې تاریخ ژوندی کړي زه الله نه غواړم چې زموږ تمامو قومونو بچو کې ځوانانو کې الله رب العالمین دا ګرس پیدا کړي چې هغه د خپلو مشرانو خبرونه روحونه روښن کړي بدنام نه کړي او نومونه باندې خاورې وانه اچوي بلکې دا نمونه کردار ادا کړي چې د قومونو د راټولولو جوګه شي الله دې ټولو کې دا برکات واچوي ما په دې ټیم باندې د الله رب العالمین د قرآن عظیم الشان آیت لوستلی دی دا ترجمه ولورئ خبرو کې چېرته پاتې نه شي او د پیغمبر اسلام حدیث مبارکه اولۍ خبره خو نوټ کوي چې الله فرمایي خبرې د خلکو څخه ښې خبرې کوئ پاکې خبرې کوئ بل آیت کې وایي قولوا للناس حسنا نه وروستو قولوا قولا سدیدا خبرې به رښتیا کوئ مضبوطې به کوئ وخت له به دقه نه ورکوئ منافقت به نه کوئ دوغله پالیسي به نه کوئ دو ټوک پالیسي به ساتئ په خپله به صادق امین به یې نورو ته به صداقت او د امانت دعوت ورکوئ قرآن کریم کې رب ذوالجلال دا څوک چې مبلغین دي یا لیډران دي مشران دي خلکو ته خطابات کوي دې ته خطرناک وارننګ ورکوي الله علما زما مجلس کې تشریف فرما دي الله نه غواړم چې الله د تمام علماو او د دې په ورونو کې برکت او خیر واچوي د پیغمبر فرمان دی چې دا د الله د طرف نه په ځمکه باندې د الله د دین ستوري دي علما او دا په دې ځمکه باندې رڼا د دین خوره ده بدقسمتي دا ده خلک په ډلو کې تقسیم دی او دا ډلو د تقسیم ضد او بغض د سیاست ته ورسول چې علماو پسې هغه ډرامې شروع کړې چې هغې مناسبت بلکل نه دی لرلی نو نه لري
خو قرآن کریم کې رب ذوالجلال یو قاطع فیصله کړې ده څوک حافظ قرآن در پکې زما تصحیح به وکړي ځکه زه حافظ قرآن نه یم الفاظ غلط نه کوم خو رب کریم فرمایي لا یسخر قوم علی قوم څوک شته حافظ قرآن رب ذوالجلال فرمایي یو قوم به په بل قوم پسې مشوره نه کوي الله فرمایي یو سړی به په بل سړي پسې مشوره نه کوي الله فرمایي و ښځه به په بله ښځه پسې مشوره نه کوي دا حق چاته نه دی حاصل مشوره خو پېژنئ په پښتو کې ډرامه غوښتل الزام لګول سپکه لهجه استعمالول سپک نظر کول دا یو قوم سړي ته او یو قوم ته یو ښځې ته دا حق اسلام نه دی ورکړی چې د چا عزت باندې حمله وکړي او د چا ډرامه د چا پسې ولي او یا د چا پسې سپکې خبرې وکړي الله فرمایي کېدی شي دا ته د چا خلاف لګیا یې او دا ډېر ځله ستا نه ښایي نو څو جرمونه دې وکړه که شا په شا لګیا یې نو غیبت ته وکړه که دا کار پکې څه چې دې وویل نو غیبت ته وکړه نو د غیبت ګناه څومره ده لکه یو کم دېرش ځله چې په بیت الله کې د خپلې مور سره زنا وکړي څو ځله یو کم دېرش ځله چې د خدای په کور بیت الله کې د مور سره زنا وکړي نو دومره د غیبت ګناه ده او جرم دی او قرآن کې ورسره وعید دی لا یغتب بعضکم بعضا د یو بل غیبت مه کوئ شا په شا یو بل پسې ډرامې مه ولئ الله تپوس کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا په تاسو کې د چا خوښه ده چې د خپل مړه ورور غوښې وخوري ورور یې مړ دی تابوت کې پروت دی کټ کې پروت دی قبر ته ښکته کوي خدای را منډه کړي چې زه د دې ورور غوښې راشکوم او خورم تاسو کې د چا خوښه ده الله تپوس کوي چې ستاسو دا خوښه نه ده په کریهتموه الله وایي دا کار خو بد ګڼې نو چې دا بد ګڼې نو دا غیبت یې څنګه کوې